کرام اسلام یو عالمی دین دے او رب کائنات د ټول جهان بادشاہ دے او د بادشاہ په ټول جهان باندې حقوق وی د مشر او د مالک په مملوک او په غلامانو باندې ډیر حقوق وی دغه بادشاہ او شاهنشاه رب کریم ذات یو حکم نامه را لېږلې ده د ټولو بندګانو دپاره او د هغې حکمنامې او د هغې آیین او د هغې دستور او د هغه چې کوم خط دی د هغې نوم قرآن دی د قرآن منل صرف په مسلمانانو باندې ضروري نه دي بلکې په ټولې دنیا انسانانو باندې ضروري دي ځکه د ټولې دنیا انسانان دا مني چې د دې ټولې دنیا خالق مالک الله دی الله قرآن پاک کې وایي د دې مشرکینو نه تپوس وکئ من خلق دا دنیا چا پیدا کړې ده لیقولن الله دې ټول به یک زبان تاسو ته وایي چې دا ټوله دنیا الله پیدا کړې ده من انزل من السماء ماء د دې آسمان نه اوبه څوک راتویي دا ټول مني چې د آسمان نه اوبه الله راتویي ځکه ټول انسانان غواړي اوبه دې راتوی شي نه راتویږي چې کله الله وغواړي راتوی شي دا ټول انسانان مني چې دنیا الله پیدا کړي نو چې دنیا الله پیدا کړي دا عیسائی یهودی سکھ هندو مسلمان دا ټول دا مني چې دا دنیا الله پیدا کړي دا څوک ورته عزتمندو بګوان وای څوک ورته رام وای څوک ورته خدا وای څوک ورته الله وای څوک ورته ګاډ وای دا ټول د یو ذات نوم دی څوک ورته اوپر والی ذات وای بهرحال ټول مني چې الله خالق دی چې کله ټولو دا ومنه چې الله خالق دی نو الله ته متصرف هم شو ځکه الله واکدار شو ارسه الله پیدا کړو نو ټوله دنیا دا مني چې دا تصرف هم الله کوي ځکه که دا انسانانو ته دنیا حواله شوی وي چا به نور یو ټیم راخېجولی چا به بل ټیم راخېجولی چا به سپوږمۍ راخېجولی چا به نه راخېجولی چا به له ورځ دي داسې او چا به له شپه دي داسې نو دا ټوله بنګړه به جوړه شوې وي نو الله رب العزت وی لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا که زمانه بغیر بل څوک وی نو دا نظام به اوس داسې نه وي دا به ټول فاسد وي دا به ټول ګډوډ وي ځکه تاسو ټول مختلف ذهنونو والا خلک څوک یو اوتې بوتې وي څوک بل اوتې بوتې وي نو دغه رنګې دا دنیا نظام به تاسو اوت بوت کړی وي ګډوډ کړی وي نو څنګه چې دنیا کې فساد نشته ټول څیزونه په خپل ټیم کار کوي نو پته ولګي دا الله م یو دی که دوه خدایان هم وي او هغوی به اختلاف راتلی نو بهرحال خالق الله مالک الله متصرف الله دا ټوله دنیا مني سوا د دوه درې قومونو نه روسیان او چینیان د دینه علاوه د دنیا ټول قومونه الله مني چې الله مني نو د الله دستور به مني چې د الله مشري مني نو حکم به مني چې تا یو سړي له مشري ورکړه مطلب د دې دی چې به د خبره به منو نو چې د ټول کائنات مشري تا چاله ورکړه هغه تاله یو حکمنامه راولېږله یو دستور یې راولېږلو نو که د دې مسلمان پابندي نه کوي دا ګناهګار که کافر یې نه کوي دا ظالم چې هر انسان د دې عزتمندو مخالفت کوي دا د الله مجرم دی او دا اتفاقی مجرم دی نو دی وجه نه الله رب العزت موږ او تاسو ته یو حکمنامه د قرآن په شکل کې راولېږله الحمدلله په قرآن کې الله د مسلمانانو صفت کوي چې او بلکې د ټول کائنات په مخلوقو باندې الله د انسان او په انسان کې د مسلمان صفت کوي وی ما دا قرآن زمکی اسمانونو ته پیش کو او دغه رنګې غرونو ته مې پیش کو چې دا تاسو حمل کوي دا تاسو اوچت کوي د دې تاسو ذمواري والی چې موږ به د دې خیال ساتو فابین ان یحملنها وی ټولو راته انکار وکړو ځکه الله ورته مشورتن ویلو حکمن یې ورته نه ویلې چې خامخا یې واله وی خپله سوچ وکئ دا یو بار یو بوج یو وزنی کتاب سنلقی علیک قولا ثقیلا یو درون بوج د باندې اچوما د وحی بوج د باندې اچوما
سورہ مزمل کې الله رب العزت وی، قرآن کې الله وی فابین ان یحملنا، وی دې ټولو ماته انکار وکړو چې جی دا زمونږ د وس کار نه دی. وحملها الانسان، وی دی انسان زنده باد، وی دو ویل چې یا الله ستا کتاب دی، ستا حکم نامه ده، زه ستا غلام ما، د غلام نه چې بادشاه او مالک څه کار الی، حاضر جناب لبیک. یا الله چې ته خوشحالیږي چې زه دې دا وزنی شی اوچت کما، نو نر کس هم هغه وي چې کم درون کارو کی، نر کس هم هغه چې غټ کارو کی، نر کس هم دغه ته ویل کېږي چې نور خلق کم کار نشي کولی، یو انسان یو کار وکي دقه ته مرد میدان وایي. نو دې ټول د غر د انسان نه مضبوط، اسمان د انسان نه مضبوط، دا اوبه دا ټول کائنات ډیر سیزونه د انسان نه ډیر زورور، اوبه څومره عزتمند زورور دي چې کله راشي هر څه ځان سره یوسي. غر چې راپرېوځي ټول انسانان ځان سره مړه کي، که اسمان راپرېوتو دا ټوله دنیا به تباه شي، دومره مضبوط سیزونه. خو فابین ان یحملنها، الله وی ما ورته ویلې چې قرآن که الی نو ښه خبره، وی جي چې اختیاري مشورې نو موږ یې نشو کولی. وی دی انسان دا واغستو، نو الله په قرآن کې صفت کوي انه کان ظلوما جهولا، وی دا د ظالم بچی د قمقل بچی وی ارض په سر اوچت کو. دا صفت دی د پښتنو په انداز کې. زه اکثر کسانو ته په دې آیات کې الله د پښتنو په انداز کې د پښتنو صفت کړی دی او د انسانانو صفت یې کړی دی. موږ سړي ته وایو کنه چې ډېر غټ کار وکړي، د ظالم بچی دا دې څنګه کار وکړو، و د قمقل بچی دا کار تا وکړو څنګه. نو الله هم وایي انه کان ظلوما، وایي دا ډېر ظالم دی، جهولا جاهل قمقل دی. یعنی څه مطلب، د خپل ځان فکر یې ونه کو، د بل فکر یې وکړو، د دین فکر یې وکړو. او کوم انسان چې د ځان فکر نه کوي خلک ورته قمقل وایي. نو دا الله د عوامو په انداز کې دا خبره کړې ده. وی دی ظالم، وی دا قرآن اوچت کو. خو عزتمندو ټیک دا ځان له یو حقیقت دی چې د انسان الله صفت وکړلو او د ټول کائنات په غرونو باندې ولا دا فضیلت ورکو او د دین طاقتور پیدا کو. الله د انسان سینه دې لپاره جوړه کړې وه، ځکه یې اوچت کړه. او انسان تم ځان معلوم شو چې زه اوچتولی شم. خو یو ورځ دا راله چې نن د سویډن خلک او کله د آیرلینډ خلک او کله د نورو ملکونو خلک آغا حکم الهی او آغا عزتمندو د الله کلام چې هغه الله د دویم الله دی، زمونږ الله هم دی. هغه الله دوی له سترګې ورکړي، زمونږ نه له ښایسته سترګې ورکړي دي. هغه الله چې دوی له زمونږ نه ښایسته ملکونه ورکړي دي. هغه الله چې دوی له بدنونه زمونږ نه ښایسته ورکړي دي. نور مسلمانان رنگین منگین مختلف قسمونه، دوی سور سپین الله پیدا کړي دي. هغه خلک را پاسېده، د الله د حکم نامې تذلیل یې وکړلو. د الله د حکم نامې څوک تذلیل نشي کولی، ځکه د الله نوم اوچت دی. ان القوة لله جميعا، الله ارفع دی، الله اعلی دی، الله اکمل دی، الله وراء الورا دی. د الله درجه څوک نشي ښکته کولی. څوک چې نور ته توکاڼي اولي، توکاڼي د ده په مخ باندې را پرېوځي. څوک نور ته کتلی هم نشي. سوچ کوه چې نور ته ګورې سترګې به دې تورې کي او سترګې به دنه وباسي. ته نور ته خو نیمه ګنټه وګوره، د سترګو رڼا به دې ختمه شي. نو سوچ کوه چې کوم الله دا نور پیدا کړی دی، اب څومره نورانی وي، اب څومره اعلی وي. الله ستاسو سترګې ویستی شي، الله ستاسو دماغونه خرابولی شي، خو الله درته دنیا کې څه نه وایي. ولې وهدیناه النجدین، ما درته دوه لارې کړي دي. پرېږده چې کوم انسان په کومه لار ځي، سبا به وایي زما موج مستی ته زړه کېدلو، زه الله نه یم پرېغوستی. سبا به وایي زما سرکشۍ ته زړه کېدلو، زما په ارادو باندې الله جبر کړی، زما په عزمونو باندې الله جبر کړی، تالې اچولی. الله وایي نه نه، ټول مې آزاد پیدا کړي، احرار مې پیدا کړي. د چا چې څه خوښی کوه، خو مالک یوم الدین، د قیامت د ورځې مالک زیما. څه لیمټ وخت دی چې څه کې هغه کوه. نو دا اختیار الله ورکړی دی، خو د اختیار نه غلطه فایده اخیستل د نمک حرام انسان کار وي.
یو انسان یو مالک خپل نوکر له اختیار ورکړي نو هغه خو د دکان نه غلا نه کوي که نه، هغه ته یې خورس کا پکې، نو بس خورس کې به پکې صرف کلو وشربو، الله ته یې خورس کا، دا خوره دا خوره دا خوره، خو غلا خو به نه کوې که نه. نو عزتمندو کم غلام او کم خادم چې د دکان نه غلا وکړي نو بیا انسان چې هغه خادم له ازادي ورکړي هغه په جیل کې بیا اچوي، هغه له سزا ورکوي او هغه له سپېړې ورکوي. نو دغه شان د ازادۍ مطلب دا نه دی چې د چا څه خوښوي هغه به کوو، او دا اوسنی کار نه دی چې د قرآن مخالفت کیږي. د قرآن مخالفت کې د دوو کسانو قصور دی، یو د کافرانو یو د مسلمانانو. دا یاد لرئ، د کافرانو دا قصور دی چې هغوی قرآن فهمي ونه کړله، په قرآن یې ځان پوه نه کو. دا خو قرآن پاک جاءکم موعظه، دا خو نصیحتو، دا خو نصیحتو، شفاء لما فی الصدور، دی کې د زړه شفا پرته وه، خو کافر په خپل زړه عزتمندو د مرض نه خالی نه کو، خپل زړه په پاک نه کو. او دغه رنګې مبارکن، دا خو د برکت کتابو، خو کافر برکت یې وانغستو. تبیانا لکل شی، په دې کې د هر څیز وضاحتو، خو کافر خپل د غوږونو دروازې ورته بندې کړې، د خپل زړه دروازې بندې کړې. دا د پخوانه دا قصه را روانه ده. پیغمبر پاک موجودو، یهودیان هغه خلق چې تورات زبور انجیل 3 کتابونه او عزتمندو 130 صحیفې په هغوی باندې نازلې شوې وې، او هغه د هغوی عزتمندو غوږونه کولاو نه کړه. هغوی ویل قلوبنا غلف، زمونږ زړونه ډېر ډک دي، زمونږ زړه کې د الله کتاب دپاره زړی نشته دی، او کله ویل زمونږ زړونو ته تالی دي. دا خلق په هغه وخت کې موجود وو، دا به اوس هم موجود دي، دا به وروسته موجود دي. دا پروا نه کوي، موږ له شکر ویستل پکار دی چې الله موږ او تاسو په دې کې شامل کړي نه یو. خو دویم قصور پکې د مسلمانانو د عزتمندو، دا یاد لرئ کلم چې ګستاخي کیږي په دې کې د مسلمان لاسي. د مسلمان لاس څنګه یو ډایرکټ یو انسان کار کوي، یو انډایرکټ کار کوي. هغوی خو ډایرکټ کار وکړي، خو انډایرکټ بالواسطه پکې د مسلمانانو لاس امي. مسلمانانو لاس څنګه، ته د یو سړي دکان ته د هغه د سترګو مخامخ لاس نشي اچولی. ولې نشي اچولی؟ وایي دا سړی به راباندې سر مات کي، وایي دا سړی به مې جیل ته واچوي، او دا سړی به مې د ټولو خلکو په مخ کې څه کي، بې عزته کي. مسلمان دا کار پرېغوستی دی. مسلمان د خپل دکان خیال ساتي، په دې باندې سرم ورکوي، په دې باندې عزتمندو خپل اولادم قربانوي. په یو یو دکان باندې لس کسان مړه شوي دي عزتمندو، په یو یو مرله باندې د یو خاندان 4 او 5 مړي شوي دي. په یو ابل ورځ د یو ټوبویل دی، او بعضې کسانو ویلې دا موږ ته د نیکه د طرف نه رسېدلی دی، بعض ویل موږ ته رسېدلی دی. په هغې باندې د یو ټوبویل په نوکري باندې خلکو خپل تربور مړ کو، د ټوبویل په نوکرۍ باندې. خو نن مسلمان قرآن د ده په زړه کې د ټیوبویل نه، د دکان نه، د خپلې ټوپۍ نه، ته سوچ وکړه د یو سړي ټوپۍ د سر نه راکاږه، یو وړوکې شان د 10 روپو ټوپۍ د هغه د سر نه راکاږه، یو د 50 روپو چشمې او عینک د هغه نه راکاږه، بلکې د هغه د ګیرې نه یو تار داسې راکاږه چې په هغه باندې د هغه ګیر هم نه کمیږي، د هغه د بریتونو نه داسې چلوله وکړه، د هغه پوزې ته صرف داسې کار وکړه، د هغه عزت مخې ته کېږي. وایي تا زما پوزې ته لاس والی شو. یو انسان ته صرف برګ وګوره، وایي سترګې به د نه وباسم که آینده دې ما ته برګ وکتل. د انسان ته برګ کتلو سره څوک نشي کتلی. خو نن قرآن په ټوله دنیا کې سوځولی کېږي، په ټوله دنیا کې د خپو لاندې کېږي. نشته دی هغه مرد میدان مسلمان سره زما او سره ستانه عزتمندو چې کوم به په قرآن غیرت کولو. د دکان عزتمندو د ټوپۍ، د بریت او د ګیری او د سر د ویښتو او د جامو غیرت کوونکي خلک ډیر دي. د قرآن د جامې غیرت کوونکي خلک لاړ ختم شو، هغه خلک ختم شو. نو د دې وجې نه په دې کې د مسلمانو قصور دی. وایي د کونډې زویا
وی سخو بویا کنا وی چې چک نشي لګولی هسې پرش خو کوه کنا کم سپی چې چک نه لګي چې هسې غب کوي آواز کوي هم څوک نږدې نشي ورتلی د دې وجې نه عزتمندو مسلمان هغه پرشارم پرې غوستی دی د مسلمان اصل عمل خو جهادو جهاد نوم اغستل نن سبا ګناه ګڼلی کی دا د فوج ذمواري ده دا د حکومت ذمواري ده هر سړی به د خپل وس مطابق احتجاج کوي دا د ټولو 57 ملکونو فوج کم ځای مړ شوی دی دا د 57 ملکونو حکمرانان په کومه ادیره کې پراته دي دا په کم عزتمندو غفلت کې پراته دي چې د 57 ملکونو فوجونه مخامخ ولاړي او د هغې مخامخ د هغه د قرآن بېعزتي کېږي نو عزتمندو خپله سوچ کولی شي مسلمان څومره کمزوری شوی دی ما او تا خو هېڅ شی نه یو چې د کم حکمران په لاس کې ایټم بم دی هغه څه نشي کولی د کم مسلمانانو په لاس کې ټینکونه دي فوجونو په لاس کې هغه څه نشي کولی نو ما او تا پکې څه کولی شو عزت نو ډېر عزتمندو د افسوس زمانه ده ټیک د یو طرف ته قرآن مدرسې زیاتې دي جماعتونه زیاتې دي خو عزتمندو دا اسم نه دي دا په ټول وړو کې د مالګې حیثیت هم نه لري مالګې حیثیت هم نه لري نو دې وجې نه دا د پخوا نه دا کار و پخوا نه به هغه داسې کار کولو وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون کافرانو به پخوا نه دا کارونه کول وی د دې قرآن ما اورئ په دې کې چغې سورې وهئ د دې بېعزتیانې کوئ نو تاسو به په مسلمانانو باندې غالبه شي د هغه وخت نه دا کار شروع خو الله رب العزت ورته اعلان وکړو اے کافرانو د مقابلې خپل دستور وي د مقابلې خپل اصول وي چې کله ته مقابله کې نو د مقابلې په انداز کې به کې قرآن یو کتاب دی تاسو د دې مقابلې کتاب پیش کړئ قرآن یو کلام دی تاسو د دې مقابلې کلام پیش کړئ قرآن عزتمندو یو خط دی د دې مقابلې خط پیش کړئ قرآن یو خبره ده یو تقریر دی یو تحریر دی اے خلکو تاسو د دې مقابله داسې وکئ که نران یئ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الله قسم دے کدا انسانان سکه پیرین مزان سره ملګری کی او ټول د یو بل امدادګری وګرځي سپورټران وګرځي او د قرآن مقابله وکي نو دوی د قرآن د یو آیات مقابله هم نشي کولی نو په لاندې خپې غورځولو سره قرآن نه ختمیږي ته به یو څو کاغذونه په دې باندې ختم کړي قرآن به د مسلمان د زړه نه څنګه وباسي قرآن به د مسلمان د دماغ نه څنګه وباسي قرآن به د دې دنیا نه عزتمندو د دې دا تلاوتونه به څنګه ختمه الحمدلله زمونږ د بوډاګانو په زړه کې قرآن د بوډایګانو په زړه کې قرآن د عوامو په زړه کې قرآن او دا شان عزتمندو بلکې سکه موږ د هندوانو دماغو تم قرآن ورسولو اول ورځ مې یو کلیپ کتلو د هندوستان مشهوره اداکاره ده او هغه د قرآن پوره صورت په یادو باندې وای د هندوستانی په فلمونو کې بعضې عزتمندو صورتونه باقاعده هندوانو پوره ویلي دي نو دا داسې نه ختمیږي الله وی وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره که شک کې نو یو صورت راوړئ که نه مقابله وکئ اوس هم یهودیان شته اوس هم اسرائیل شته اوس هم عرب شته د دې قرآن مقابله دي داسې وکړي نشي کولی الله رب العزت وی ټیک دا دوی خپل خواري کوي چې موږ قرآن ختم کوو یریدون لیطفئوا نور الله دوی دا غواړي چې موږ د الله دا نور به ختم کوو خو الله څه وایي والله متم نوره ولو کرها الکافرون الله به خپل دا نور مکملی اگر چې کافران بد ګڼي دا بیا به هم دا ټول قرآن نور به ټولې دنیا ته رسي نن الحمدلله ورسېد زموږ د لږ محنت د وجې نه چې موږ لږ شان مدرسې جوړې کړي لږ شان یو څو جوماتونه جوړ کړي او لږ شان یو څو عالمان موږ جوړ کړي دي الحمدلله په دې لږ محنت باندې قرآن ټولې دنیا ته ورسېدو نو که موږ او تاسو دا راوالو عزتمندو او پوره عمل پې وکړو دوی ولې دا ګستاخي کوي د دوی زړونه د دې د نور نه خالي دي
حدیث کی راضی ان الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وی دا کم انسان پزلو کی چی قرآن نی دا دی انسان دا زړه مثال دا خراب او دا ویران کندر دے. دا دی زړه ویران کندرونه دی، دوی دا قرآن پا دغه باندې سپویگی. دی وجه عزت مندو که دوی ډیر کوشش مو کی قرآن نشی ختموله. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. اللہ وی قسم دے کدا ټول باطل خلق د مخینا د رستنا د هر طرف نراشی د اسلام او د قرآن د ختمولو کوششو کی. لا یأتیه الباطل، دا باطل بالکل راتلے نشی او دوی دا ختمولے نشی. ځکه دا چې کوم الله کتاب دے هغه ډیر حکمت والا ذات دے، هغه ډیر ستایل شوی ذات دے. نو بهرحال عزتمندو دوی سم نشي کوله. خو عزتمندو د دې وجه ما درته ویلې زمنګ مسلمانان هم دي، زمنګ او تاسو د وجنا نن د قرآن دا حال دی چې مسلمان په خپل دین او په خپل قرآن باندې غیرت نه کوي. یو ورځ هغه ورځ وا چې حکمران غیرتی حکمران وو، بېشک هغه حکمرانان هم ګناهګاران وو، زمنګ نه زیاتې ګناهونه به هغوی کول. هغوی به ښځې ځان سره ساتلې وې، د یو ښځې دپاره به یې غټ غټ بیلډینګونه جوړول، خو بل طرف ته به د قرآن دپاره یو مینه د هغوی په زړه کې پراته وه. حجاج بن یوسف یو طرف ته زرګونه 1,20,000 قتلونه کړي دي د مسلمانانو ښځې، د مسلمانانو تابعین بزرگان عالمان هم وجلی دي، خو بل طرف ته قرآن سره هم یو مینه وه، مخلوق خدا سره هم یو مینه وه. دیبلنا چې کله راجا داهر په زمانه کې یو ښځې آواز وکړو اے حجاج ته ځان ته غیرتی مسلمان وې، ته ځان ته د مسلمانانو حکمران وې، او ستا په حکومت کې اگرچې حجاج په عراق کې پروت و او دا دلته د پاکستان دی بل کراچۍ دا علاقه سند علاقه وه، دا علاقه وه، آواز یې وکړو اے حجاجا ستا مسلمانی ته څه فایده ده، ستا حکمرانی ته څه فایده ده چې ستا په حکومت کې د ښځو تذلیل کیږي. چا د حجاج غوږونو ته دا آواز ورسولو، ویل ښه راجاګان نن مسلمانانو ته سترګې مخامخ کوي. رالی د عراق نه کسان راولیږل او په ځان باندې خوبونه حرام کړه. وی موږ به خوبونه نه کوو څو پورې چې دا ښځې ازادي شوي نه وي. دا زموږ په تندي باندې تور داغ دی، د اسلام په جامه باندې تور داغ دی او د اسلام په غیرت باندې تور داغ دی څو پورې چې موږ دا نه کړو. او خپله لوري ورکړې وه محمد بن قاسم لره، د 19 کالو یو نوجوان الک چې زموږ د 19 کالو والا الک صرف په ټیک ټاک پوهېږي، صرف په واټساپ پوهېږي او صرف عزتمندو په گیمونو پوهېږي. لار شدام یو الک دی، حالانکې د خپلې لور خاوند دی. خلک کوشش کوي خپل سړی سیټ ته کوي، ویل نه بچیا ستا د غیرت پته به اوس لګېږي، ما تاله لور درکړې د دې وجې نه چې ته غیرتي کسې، ورشه نن پردی لور باندې ظلم کېږي هغه را خلاصه کا، زما لور سره به هله په کور کې اوسېږي چې پردی لور دې را خلاصه کړه. او کسان یې راولېږل او تر څو پورې چې عزتمندو راجا داهر لا شکست نو ورکړی، واپس د هغې نه نه دي تلي. څه شو هغه حکمران چې په یو ښځه باندې